बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलकर रुसुलु फज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़िन मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअज़हुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल क़ुदुस वलौ शाअ अल्लाहु मक़्ततलल्लज़ीन मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमना व मिनहुम मन कफ़र वलौ शाअ अल्लाहु मक़्ततलू वलाकिन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मख़की द बनी इसराइलो वाक़िआत ज़िक्र करो कि आगी द ख़पल पैगम्बरन मुतालबा वकड़ा कि मंग द पारा यो अमीर जैश पकार दे और यो कमांडर पकार दे कि दागा साया के मंगर कुफारो अमालिका सर उजंगीगू और दा ख़पल बदल मंगवालू कि मंगे कोरून न बेदखल करियो न ख़पलो बच्चों ने बेदखल करियो नो मंगा लदासी और पकार नो दा अल्लाह पैगम्बर औरते हुए कि कता सुबानी जिहाद परसी नो ओ बने कई जमाना ख्याल न देता बारहाल अगी वेली कि ये बवाइस मौजूद दी मंग बखाम खाब जिहाद को सड़ी कोर्स दुश्मन रान की द कोर ने वो सड़ी द सड़ी बच्ची ची कम देनो आ गुलामान शी द सड़ी बच्ची तसनस शी नबे वरी जंग न गई अल्लाह पैगम्बर और तो अल्लाह तालूत कमांडर मुकर्रर कर दद पसाया के बतासो जिहाद करो और अगर जिहाद सर तो औरसेद और द अल्लाह को तौफीक बांधे ये वड़ू की जमात तालूत पर क़ियादत के योड़े लोई ज़बरदस्त मुसल्लह फौज कि आगा द जालूत पर क़ियादत के वो आगा त शिकस्त और दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पलासवानी अल्लाह जालूत मुर्दार का मुद्दा दासी वाक़िआत थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम न आगा वक्त मौजूद हो न नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर किताब बानी पोईदो अखो उम्मीव अगी इसनो वेली नुदा बगैर द वही इल्लाही न केदा नो ची बगैर द वही इल्लाही न केदा नो दी वजना दा किस्सरा रवाना वरा रवाना वनो दीजे तरा वरसिदा ची इन्नक लमिनल मुरसलीन वाक़ई तो यकीनन द अल्लाह पैगम्बर नो दिन रुस्तु अल्लाह द आगा पैगम्बरान जिक्र कई चिकम पैगम्बरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता अल्लाह को दिली दी तिलकर रुसुलु फज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़िन दा पैगम्बरान दी कम जिक्र मंगा तास्ता पर कुरान मजीद की करे दे
ورواله ورکړې منګه بازوله په بازو باندې، یعنی پیغمبران علیهم السلام په دې منصب نبوت کې ټول سواسی او متساویت الاقدام دي، خو دې باوجود بعضو له الله تعالی لوړې لوړې مرتبې په نسبت سره بعضو ته ورکړي دي، او په دې کې د الله تعالی حکمتونه دي. نو د هغې لږ غوندې تفصیل کوي. منهم من کلم الله، ځنې او بعضې په پیغمبرانو کې هغه دي چې الله ورسه برای راست خبرې کړي دي، برای راست او برای راست خبرې الله په کوی تور کې موسی علیه السلام سره کړې وي. وکلم الله موسی تکلیما، ورفع بعضهم درجات، او پورته کړي دي الله پاک بعضو لرا لوړو لوړو مرتبو ته، لکه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم الله تعالی د معراج په شپه باندې اسمانونو ته بوته، او دغو اسمانونو نه بره بوته، او جنت ته بوته، او د جنت سیر یې پکې وکړو، او د جنت اغار سې ورته وښود، سوا د خپل کور نه، چې بخاري حدیث دی، وایي زه رښتو یو ځای ته ورسولم په جنت کې، نو ډېره یو ښایسته ماڼۍ وه، نو مالدار یې چا ته ویل چې دا ستا ده. نو ما چې لږ مې ورپېلې چې سي زما شخ یې وکړم که نه، ویل چې نه یو شرط پکې پاتې دی، ستا د دننه کېدلو دې ته یو شرط دی، او هغه ستا وفات دی. پوهېږي په دې باندې؟ دا ستا وفات دی، چې ته کله وفات شې نو بیا به دې ته راځي. کوم خلک چې حیاتیان او مماتیان چې دي که نه، دا حدیثونه محدیثونه به نه ګوري که نه، داسې چې نبي علیه السلام ژوندی دی، اوس په دې ژوند باندې موږ او تا چې څنګه ژوندي، او بیا زمونږ خوا ته وایي چکر یې وهي، کله کله زمونږ په خوا له چکر له راشي، سړی حیران شي دې خلکو ته که نه. بلکل د علم مور مړه ده، مړه مور یې نشته، ګیدسې به پې جړلې وي، دا دنیا به اورېدلې وي. دې کې هم د یو سړي شک دی چې پیغمبر خدا نه دی وفات دی، او په دې ژوند باندې ژوند دی. که ته د عالم برزخ ژوند وې، نو فرعون هم په عالم برزخ کې ژوند دی. دا بله خبره چې د پیغمبر ژوند په عالم برزخ کې د عامو خلکو په نسبت باندې هزارها چنده غوره دی، خو د دنیا نه دی، د دنیا نه دی، بلکې د آخرت زندگی ده. نو دا لوی لوی درجې الله تعالی بعضو ته ورکړي دي. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، او ورکړی دی موږ عیسی زوی د مریم ته ښکاره دلایل، معجزې م ورکړی دي، چې یو مادرزاد باندې به دم واچو، لاس راح کړه، د مور نه نون پیدا شوی، اب بینا شو. هغه به بینا شو. مړي د معجزې په شکل باندې الله تعالی د هغه په لاس باندې ژوندي کول، او مختلف قسم ته معجزې ورته الله ورکړی، او وأیدناه بروح القدس، مضبوط کړی و موږ دله په روح پاک باندې.
د روح پاک نه مراد جبریل علیه السلام دی او د هغې وجه دا وه چې یهودو د یو سکنډ دپاره عیسی علیه السلام ژوندی نه پرېښوده نو د هغه د حفاظت دپاره جبریل د ګارډ په شان د ګارډ په شکل به ورسره و د ګارډ او د یهودو نه به یې ساته او دا مسلسل کوشش د یهودو د دې وجې نه عیسی علیه السلام په یو ځای کې دیره نه و نن دلته دی نو سبا هلته دی نو بل ورځ هلته دی نو بل ورځ هلته دی نو بل ورځ هلته دی اوس الله جل وعلا شانه فرمایي ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات کچری دا الله خوښه شوی وی ولو شاء الله معنا دا ده کچری دا الله خوښه شوی وی ما اقتتل الذين جګړې به نه وي کړې اختلافات به نه وي کړي هغه کسانو هغه امتونو من بعدهم چې پس د پیغمبرانو نه پاتې شو من بعد ما جاءتهم البینات پس د هغې نه چې دوی ته ښکاره دلایل رالل دوی ته ښکاره دلایل رالل د هغه ښکارو دلایلو باوجود دوی په اختلافاتو کې شروع وکړه ولکن اختلفو نو لیکن دوی د اتفاق چې کوم اسبابو هغه الله تعالی دوی له ورکړو چې پیغمبران د الله او د هغې سره علم دا د اتفاق او د اتحاد سبق ورکو ولکن اختلف لیکن دوی مختلف شو نو داسې مختلف شو په منهم من آمنه ځنې په دې کې په خپل ایمان باندې پاتې شو مسلمانان پاتې شو او ومنهم من کفر او ځنې مرتد شو او کافران شو د پیغمبرانو لارې پرېښودله ولو شاء الله ما اقتتلوا که د الله خوښه شوی وی دوی به جګړې نه وي کړې ولکن الله یفعل ما یرید لیکن الله تعالی کوي هغه چې الله څه اراده وکړي نو د الله تعالی اراده دا نه ده چې ګنې دا امتونه دي اختلاف نه کوي الله رب العزت په زور باندې هیڅوک نه رامنې کوي یو خپل رای نه هر چاته اجازت ورکړی دی فالهمها فجورها وتقواها هر انسان ته درسته لارم ښودلې ده او غیر درسته یې ورته ښودلې ده او دا یې ورته ویلي دي چې په دې درسته لار راځي نو ما ته به راورسې زما رضا ته به راشي او که په بله لار لاړې نو جهنم ته به دې سر ولېږي اوس دا اخري حصه د صورت او دا د انفاق فی سبیل الله په باره کې راغلې ده نو د آخرت په باره کې الله رب العزت بیان کوي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا مما رزقناکم خرچو کوي تاسو مما د هغې نه رزقناکم چې موږ یې تاسو له درکوو من قبل ان یأتی یوم پخوا د هغې نه چې راشي یو تن لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه د هغې نه خرچه وکوي پخوا د هغې نه چې راشي یوه ورځ چې هغه د قیامت ورځ ده لا بیع فیه په دې کې به اخیستل خرڅول نه وي په دې کې څوک خپل نفس نشي اخیستلی چې د ما نه دونه مال او دولت قبول کوي او ما پرېږدی او لا خلة هلته به یاراني او دوستاني هم کار نه ورکوي خله خالص دوستی ته وایي خلیل خالص دوست ته وایي
हदीस के राजी पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि कचरे इलावा द अल्लाह ना दोस्त निवले के रेशो खलील नो लतखस्तु अबा बकर खलीला माँ बाबू बकर सिद्दीक खलील निवले लेकिन खुल्लत सेवा द अल्लाह ने बलचा सर निकीगी दा बल दा च जमाओ दा अबू बकर सिद्दीक रोरवरी पखवल ज़ेबानी दा अवला शपा नाल त सपारश कार वर्कई सपारशियानु कार न वर्कई माना दादा सपारश पारा दो शर्त दी यौ च अल्लाह रब्बुल इज्जत छाप बारा की यो बंदत हुई च वर्षा और सपारश माता होगा और दा सड़े पखपले बाने दुरुस्त सड़े दे टोली द नेकई कारونه کړي دي خو یو غلطی ته شوی دو شوی دي نو دا غي د معافی د پاره الله وي دته ماته سپارښت دي دی پرې دي ته وای سپارښت بالاذن سپارښت بالمواجهه نشتا چې الله تعالی باندې نیاز بینان شته چې مجرمان به تن اخلاص کی د زور سپارښت تل نشتا ځکه الله عزیز دی هغه نه زورور نشته سو نو دا قسم د سپارش چې څومره اقسام دي دا ټول یوم هلته نشته صرف سپارش بالاذن وی والکافرون هم الظالمون کافران چی دی نو امدوی ظالمان دی دا والکافرون دا مبتدا دا هم ضمیری پسل لے الظالمون خبر دے مبتدا و خبر دوار معرفی دی دا مانا دا چه دا مبتدا منحصر دا دے خبر کی چه کافران امدوی ظالمان دی کافران امدوی ظالمان دی دا دیو جنا مشرانو کے دا سے مشران تیر شوی دی اگوی دا خبر کرے دا چه الحمدللہ چه اللہ تعالی دا سے او فرمائلو چه الکافرون هم الظالمون او دسی اون فرمائل چه الظالمون هم الکافرون که دسی ویلے چه ظالمان امدوی بکا دا کافران دی نو بیا کم یو سڑے ود کفر نخلاص وی بیا خوار یو سڑینا پس زیبانی ظلم کی دی هر یو سڑینا پس زیبانی ظلم کیو دا مالکی وقالا عطاء ابن دینار دا اوڑی لوی بزرگ عالم تیر شده دی مالک ابن دینار الحمدللہ الذي قال الكافرون هم الظالمون ولم يقل الظالمون هم الكافرون او امام صابونی ورسره دالی کلی دی چې که داسې ویلی وی نو بیا به کوم یو سړی مسلمان پاتې شوی داسې هېڅ یو زنده سر نشته چې هغه په بل ظلم نه کوي هغه په بل سره بې انصافي نه کوي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्दा वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। दा आयाती कुर्सी वाई नो आयाती कुर्सी द कुरान पर आयातों के ढेर लुई अज़ीम आयात है। यो सही रिवायत नबी अलैहिस्सलाम नदा से आगले सही रिवायत चे पकारियानु की सहाबों की चिकम लुई कारी दे अबुल मुंज़िर यानी उबय इब्न कअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगत युज़ल नबी अलैहिस्सलाम या अबुल मुंज़िर अतदरी अय्य आयतिन मिन किताबिल्लाहि मअका अअज़म स्तासद अल्लाह पदी किताब की कम यो आया डेर लुईता तख्कारी क़ुल्तु अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम इमा वतवेरे जी आयाती कुर्सी नो पर ज़रब बिस्फी सदरी हमारे सीनी लदा सिलास रावा चाओ और आते हुए लीचे लियहनिकल इल्म या अबुल मुंज़िर मुबारक दिशिता तदा इल्म ए अबुल मुंज़िर ता तदा इल्म मुबारकी शतर दीनोम खबरी वरवा अहमदो अन्न आयतल कुर्सी तअदिलु रुबअल कुरान। इमाम अहमद इब्न हंबल पखपल मुस्नद की वही मा सरष्टा तजिल्द गिरे और दागे तखरीज दे उस माँ पैदा करे अगर पद्व पंजोस जिल्द गिरे तो सोने के पद्व पंजोस जिल्द वो चाहता वे लक्ष्य साया तालीब राठेंगे वे बल तरफ था मंडे के एक बड़े बारे वही वाई अहमद इब्न हंबल रहिमहुल्लाह च आयतुल कुर्सी तअदिलु रुबअल कुरान व अन्न ज़लज़ला वल काफिरून वन नस्र कुल्लु वाहिदतिन तअदिलु रुबअल कुरान। सूरे ज़िलज़ाल, सूरे काफिरून, सूरे नसर हर वाहिद देना बराबर दी रुबअल कुरान सा लका उन्हीं सिपारिश मतलब दारी पर सवाब के वह अन्न समद तअदिलु सुलसल कुरान और सूरे समद यानी सूरे इखलास दा दे दा बराबर दे द द्रीमी हिस्से द कुरान द लसु सिपारों सा। बहरहाल दा हो द आयाती कुर्सी सिपत मंगा जिक्र कहो और आयाती कुर्सी दासी यो जबरदस्त सूरत ते शिकला तासु रश्पे रवान यही और यो पर खतर ज़ेबानी ज़ई नो आयाती कुर्सी ची उवे दासी इत्मीनान बरता हासिल शी चे तासरा गोए के गण खलक रवान पे गई और आगे वजह रहा तो बुखारी हदीस थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम योजली नगा करे उदा दो दगा कजूरी राठो लिखले शुई द सरसाया तो पैगंबर खास जमाने के दा तरीका वा चे दरोजे पर आखिरी अशारा के चपा चाबानी बस सरसाया के दला नगल ताम तौर से खल को जुड़ी हुई
نو کجوري به راوړین دا یعنی به ورشه ساده شور سړی به راوړو پای بیا اړوله نو بیا خو د هغې د شپې څوکۍ په کار وه نو ابو هریره رضی الله تعالی عنه وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم زه په هغې مقرر کړم ما ته وویل چې دغه کوه ده د دې څوکۍ کوه زه د شپې د رشې خواته په مانځه ودرېدم چې ګورم یو کس راغی او څادرګۍ یې خور کړ او کجوري پکې اچي یو کلک مې ونیو دا ولې بچي مې ډېر و داسې وږي دي که نه چې بس مري نو صحابه خو ډېر رسواندې خلک وو که نه ډېر رسواندې خلک نو پرېښود سهار مانځه کې ورته نبي علیه السلام وایي ابو هریره ستا هغه قیدي بیګا څه وکړه یا رسول الله ما نیولی خو ډېره زاري راته وکړه چې بچي مې د ولیږي مري اوس نبي علیه السلام ویل دروغ وایي بیګاله به بیا راځي یو بلې شپې له ورته بیا ښه په طبقې شوم چې کتل مې بیا راغی بس سومي ډېرې زاریګانې وکړې ما ورته چې نه دی پرېږدم خو دونه زاري راته وکړه چې بیا مې پیړه وسوځېده بیا مې پرېښوده سهار راته نبي علیه السلام ویل قیدي دې څه وکړه وایي ما ورته ویلي چې ډېره زاري وکړه جي چې ښه بیا به م راځي دروغ وایي نو په درېیمه ورځ شپه چې راغی که نه نو کلک مې ونیو ډېرې زاریګانې او اخوا دېخوا اخوا دېخوا خو ما قطعا دې نه پرېږدم دا ستا درېیمه شپه ده او ته په مخه راځې د غلا دپاره وایي ما ته ویل چې پرې به مې دی چې یو مسله درته وښیمه نو صحابه په علم باندې انتهایي مین انتهایي مین پېژنئ چې دنیا هیڅ کار د هغې مخې ته د علم سره برابر نه و ما ورته چې دا خو به دې بیخ به وشي چې تا ته یو آیت ښیم قرآن کې چې دا کله ته ماښام کې او ماخوستن کې دا په ځان وایه او چوپ کوې شیطان به دې خواله نه راځي نو بس پرې مې ښوده نبي علیه السلام سره څه چل یې وکړو څه چل دې وکړو قیدي یا رسول الله پرې مې ښوده ویل ما ته یې مسله وښوده نبي علیه السلام ویل ان الصدوق ان الکذوب قد یصدقو حدیث کے الفاظ دی ان الکذوب یقینا یو ډېر لوی دروغجن کذوب صيغه مبالغه ده یقینا یو ډېر لوی دروغجن هم کله کله رښتیا وایي خبرې رښتیا کړې ده نو آیت کرسی چې وایي شیطانان ورې خواله نه راځي او شیطانان پیریان ورې خواله نه راځي نو پیریانو میریانو محفوظ یې که دا به ځان باندې چوف کوئ او زما پې تجربه هم ده نو دا الله لا اله الا هو الله چې دی لا اله الا هو نشته دی معبود برحق سوا د دنا الحي همیشه ژوندی دی القیوم مدبر د مخلوقاتو دی حی هغه چاته وایي چې هغه دایم الحیات نه په هغه باندې د مخکې نه پناه راغلې ده نه به په هغه باندې پناه راشي دا الحی دی دا
اصل کې الحي حیه ده، بیا دا یې اوله ساکنه شوې ده او په ثاني کې ور مدغمه شوې ده، نو د حیه نه چې کوم دی نو الحي ساز شوی دی. پوهېږئ لکه که نه پرې ټکو باندې. او قیوم هم دقسې دلته هغه یو وو، دلته یو بل وو مو هغه بدل شو په یې باندې او یې په یې کې مدغمه شوله. نو دا قیوم د قایم نه دی، معنا دا ده چې مدبر د مخلوق، د خلکو په کارونو باندې ولاړ، د خلکو کارونه درست کوونکی. لږ اوبه نه راکوه. ګورئ، لا تأخذه سنة، ننسی دی اللہ پاک لرا سنة یعنی پرکالی. پرکالی دیتا وی چې د سړي د غټ خوب نه مخکې په دې سترګو کې داسې خوږوالی پیدا شي، هغې ته سنه وی. او ولا نوم، نه په الله تعالی باندې غټ خوب راځي، نه پې پرکالی راځي، پریشانی راځي، او نه په الله تعالی باندې غټ خوب راځي. د دې وجې نه د انسان دا ډېر لوی کمی دی چې دی چېرته ګناه طرف ته توجه کوي، نو یو خوا بل خوا وګوري چېرې انسانان څوک شته که نه شته. خو د هغه ذات خیال نه کوي چې په هغه باندې نه پرکالي راځي او نه په هغه باندې دروند خوب راځي. له ما فی السماوات و ما فی الارض، خالص دی الله د پاره هغه تمام څیزونه دي، خلقا و ملکا و عبیدا. د دې الله د پاره هغه تمام څیزونه دي. څنګه د الله دي؟ خلقا پیدا کړي الله دي، ملکا مالک الله دي، و تصرفا قبضوم پہ دا اللہ تعالی.